السلام علیکم. څنګه حال دی؟ ښه جوړ یې؟ نن د سپنا چوټي کړې ده او زه یوازې یم، خو ځان نن به ګزاره وکړو انشاءالله. بل شروع په ورځ به منګه سره یي. تاسو طبیعت ښه دی؟ ښه جوړ یې؟ اسلام آباد کې خو ډېر باران وشو، خوا و شاته هم ډېر وشو. دا د شکال باران دی، که چېرته وي چېرته نه وي، خو موسم یې شکر دی ډېر ښه که. الله پاک مو روغ جوړ او خوشحاله ساته. سپنا چې راسره وي نو زه پې ډېره دغه وم، خو نن یوازې یم، زه ګزاره به کوو. نو څو پورې چې ما ته کال نه دی راغلی، موږ به په دې موسم باندې خبرې وکړو. د شپې ډېره یخني شي او د ورځې ګرمي وي، نو دا ټمپریچر دومره فرق شي نو دې ته منې وایي، نو دې کې تبې شروع کېږي. که تاسو خیال کړي دا ماشي ماشي پیدا کېږي. خدای پاک په دې موسم کې موږ ته کومه میوه راستولې ده؟ دا میټه د لږې ورځو دپاره وي، ځکه چې دا موسم هم دومره اوږد نه وي، بیا ټمپریچر دواړه د ورځو د شپې یو شانتې شي. میټې سهار په نهاره باندې چې تاسو خورئ نو تاسو ته به د دې موسم تبدیلي تکلیف نه کېږي. څنګه چې دې کې تبې کېږي، دې کې بدن خوږېږي، هغه مشرانو به وایي چې وینه نری شي. اصل کې ټمپریچر دومره فرق شي چې په انسان په صحت باندې فرق پرېوځي. نو موږ میټې کې څه چل دی چې موږ ته تبې نه کېږي، یا موږ ته په دې ورځو کې ماشي ډېر پیدا کېږي، نو چې هغه دې وخوري ملیریا شي، او چې ته دغه وخورې څه ورته وایي میټې کې اصل کې کونین دي او ډېر زیات وایټامین سی دي. کرونا دپاره هم ډېر ښه دي، قوت مدافعت دپاره هم ډېره ښه ده، او خاص کر د تبې دپاره او د موسم د بدلۍ دپاره. او چې د شپې اوده کېږئ په دې ورځو کې، نو یو کپ شوده کې نیمه چمچ نه کم کورکمان، نیمه چمچ نه کم دارچینی، یوه چونډۍ سونډ. موږ به کال واخلو، بیا تاسو سره خبرې کوو. السلام علیکم. څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ شکر دی الحمدلله. څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ مردان نه خبرې کوم. امبرین. مردان نه څوک؟ امبرین. امرین وایه. دغه زما عمې د هغې شکر دی ډېر وخت نه، اوس دا ښه خپل سره په دې باندې سټل شوی دی، بس ګرځېدی نه شي سمه پې، او چې داسې باتروم ته لاړه شي نو بس پوه نه شم، داسې راماته شي او بس درزې خوري. ستا د امې عمر او وزن څه دی؟ عمر خو به راته داسې پته نشته اندازه، خو وزن یې خو به ډېره زیاته کمزوري شوې ده، ولې غټه اوس ډېره کمزورې ده. د شوګر یو قسم وي چې هغه بدن خوري، بنده کمزوري کېږي. اوس لکه ډاکټر له تللی و، نه یې ورته وایي چې ستا د خپه کې غوښه شوې ده، دوی اپریشن کوي، خو موږ وایي چې اپریشن په څه شي کې غوښه شوې ده؟ وایي د خپه کې د غوښه شوې ده، دا پتون نه دی. د املا مهرې خو کې خو نه ده شوې؟ نه نه دې ځای کې نه، دا پتون سره دې سره د ښکته لږه ده. که داسې ټسټونه شوي ته ما ته ویلی شې؟ ټسټونه خو درته نه شم ویلی اوس خو دې ټایم کې ما سره. او بله دا ده د دې وایټامین ډي څومره دی؟ دغه ټسټونه خو مو نه دي کړی یو. بچو د دې پوره یو پروفایل پکار دی. ښه نو ما چې د دې راته پوره دغه وکړې ډېره زیاته، بس زه به دوا ماته کوې، موږ ورته ډېر زیات خفه یو. بلکل مه خفه کېږئ. الله پاک وایي چې علاج وروسته او نه علاج مخکې او بیماري وروسته درلېږمه، خو لټونه یې په انسان ده. او لټول څه ته وایي؟ ټسټونو ته وایي. ته به هم دا بس خوراک هم صحیح نه کوي، او موږ ورته داسې ډېر زیات خفه یو چې زه به د شوګر خبرې در سره وکړم، ځکه چې په شوګر پوه شوم، او باقي ټسټونه چې وشي نو بیا به زه تا ته هله ویلی شم. ښه صحیح ده. ویورس په دې شوګر باندې موږ وروسته پېرې هم ډېرې زیاتې خبرې کړې وې، او شوګر نن سبا دومره زیات شوی دی چې ډېره د افسوس خبره ده. شوګر او بلډ پریشر دې ته سایلنټ کیلر وایي، چې یعنې دا خاموش قاتل دی، دننه دننه بنده خوري. لکه ونه چې ولاړئ او دننه وایي نو خوړلی، باره نه ټیک ښکاري، خو دننه هغې کې څه پاتې نه وي. شوګر دومره خراب شی دی. او بیا چې چاته شوګر شي او ډاکټر ورته انسولین ولیکي، نو دلته خلک خفه شي، وایي زه خو یې پسته نه وکړم. حالانکې ګولو نه انسولین ډېر سیف دی، انټرنل آرګنز دی بد شي، ځکه چې شوګر زړه هم خرابوي، ګردې هم خرابوي. د خپو نه اصل کې شروع کېږي، د خپې ګوتې اوله سون کېږي، رو 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 بنده په پوهېږي نه، بیا بره را روانې، بیا ګردې ته راځي، بیا زړه ته راځي، سترګې ځینې ړندېږي. دومره خراب شی دی، خو دې کې چونکې داسې ساین سمټم نشته، درد مرد نشته، نو بنده پوهېږي نه، بې پالي وکړي. شوګر سره به دوستي کوئ. شوګر د پال بیماري ده، چې چاته شوګر وشي هغه دې داسې نه وي چې زه بیمار یم، هغه به وایي چې بس اوس به زه دې سره دوستي کوم، زه به پال کوم. او پال د څه شي به کوي؟ څومره چې بیکري ده، څومره چې میټایي ده، څومره چې د غوړي دي، د کارخانو نه چې کوم راځي، د غوا غوړي خوړلی شي ته،
شړشمو تیل خوړلی شي، زیتون تیل خوړلی شي، خو چې کوم ډبې د کارخانې نه بهر نه راځي هغه ته نشي خوړلی، هغه مه خوره، ځکه چې دا زړه دپاره هم نه دی ښه، کلسټرول دپاره هم نه دی ښه، ټرایګلیسراید دپاره هم دی ښه. غټه خبره د غوسې ده، غوسه به بالکل نه کوئ، ځکه چې غوسه څومره کوې دومره دا شی بیا زیاتېږي. دغه خو مې غټې غټې خبرې درته وکړې، او دې کې پیدل ګرځېدل دومره ضروري دي څومره چې موږ ته روټۍ ضروري ده، چې څومره ته پیدل ګرځې دومره به ته ورسره ښه وې. اوس به راشو خوراک ته. خپیانګې داسې ګول ګول دانې وي لکه چولې، هغې ته خمزورې هم وایي، هغې ته خپیانګې هم وایي، اردو کې ورته پنیر ډوډه وایي، انګلیش کې ورته رینټ ویجیټیبل وایي. موږ هره ژبه ځکه وایو چې که په یوې ژبې څوک پوه نه شي په بلې ژبې پوه شي، او کم چې د ملک نه بهر اوسېږي نو هغوی دپاره د انګلیش نوم آسان دی چې هغوی دا راواخلي. نو دا اووه دانې به ماتې کړي، اوبو کې به یې خوشتې کړي، په یو ګیلاس اوبو کې خاورې لوښي کې، سهار په نهاره باندې به یې وڅښي. خو اکثر د شوګر مریض خېټه سخته شي، که خېټه دې سخته وي بیا چاڼکوه هم همدغه شانتې وڅښه. بیا 40 منټه پس ناشته وکړه د وربشې دالیا، بیا د غرمې ډوډۍ کې کدو ترکاري، کچا پیاز، پودینې چټني، خو په چټني کې اناردانه، اوږه، ادرک، سپینه زیره دا زیات واچوه. موږ په چټني کې خالي شین مرچ واچوو، مالګه او بیا پودینه وټکوو پکې ماسته واچوو. خو د شوګر مریض ته او د 40 کالو نه مشر انسان ته دا پکار دي، ځکه چې شوګر وینه ټینګوي، دا بلډ تھینر هم دی او هاضمه به یې کېږي. دغه به هرې ډوډۍ سره 2 غټې کاشوغې خوري. کوشش کوئ چې سوچه د غنمو روټۍ مه خورئ، په دې کې وربشې اوړه، چڼې اوړه مکس کوئ، هغې روټۍ خورئ، ځکه چې د غنمو کې هم ډېر خوږوالی دی، جوارو کې هم دی، خو غنمو کې ډېر خوږوالی دی او ډېر هیوي هم دی. شوګر مریض ته زیاته غوښه پکاري، ځکه چې شوګر زموږ د بدن د ټول پروټین خوري، خو که تاسو یوریک ایسډ سیوای بیا به هغه نه خورئ. میتھی دانه او برابر وزن له ورسره کلونجي، دا به غټ غټ وټکوئ، بوتل کې به یې کېدی. سهار 1 چمچ 1 ګیلاس اوبو کې وخوټ کوه، بیا پرېږده. مازدیګر چای په ټایم یې هغه چاڼکه بیا وڅښه. بیا میترې او میتھی دانه کې فرق دی. بیا میترې به واخلې په طبخي باندې به یې سرې کې، برابر وزن له به پکې دارچینی پاوډر مکس کې، چې کله ته روټۍ خورې خاص کر د غرمې کدو په ترکاري نیمه چمچ اچوه، دا زموږ شوګر ډېر ښه کنټرول کوي. سهار په نهاره او چې د شپې اوده کېږي، سهار په نهاره خو تاسو زه به کال واخلم ځکه د شوګر اوږده نسخه ده چې بیا زه تاسو ته وښایم. جی څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. جی رمضان خبرې کوم رسالپور نه. جی رمضان وایا. ما جی مور ته مې تپوس کولو، زما مور چې دی سرې خوږېږي ډېر زیاته او ملا یې خوږېږي ډېره زیاته. عمر او وزن یې څه دی؟ عمر خو به تقریبا داسې 50 ته نږدې وي، عمر وزن یې چې کوم دی هغه به داسې 60-70 پسې وي. ښه، او د خپای کله نه خوږېږي؟ خپای کله نه خوږېږي، داسې 3 کاله شو. نه د ګوټنی خوږېږي که یوه خپی خوږېږي؟ او دا مخکې مې ډنګ دی خپه خوږېده که نه، بیا اپرېشن یې وشولو ملا والا، او هغه ملا کې غوښه خو نه وه شوې؟ غوښه پکې واوړي. ښه دې ته وایي نیورو فایبروما، هغې سره خو بیا خپه سون کېږي که اپرېشن یې ونه کړې. او اپرېشن شوی دی که نه، هغه خو لکه مخکې ښه شوې ده خو خوږېږي ډېره. نو چې اپرېشن یې کړی دی نو اوس څنګه خوږېږي چې دا ملاسته یي ناسته یي بیا زیات درد کوي که ګرځي بیا زیات درد کوي؟ او چې ناسته وي لکه خوږېږي هر ټایم، خو چې ناسته وي بیا خوږېږي. خوږېږي هر ټایم. او د دې ټسټونه مو کړي دي؟ ټسټونه خو مو هر څه کړي دي. ته ما ته ویلی شې؟ دا ډاکټر ورته ویلي چې دا مورو بیماري ده. د څه شي بیماري ده؟ مورو بیماري ده ډاکټر ورته. مورو بیماري ده. خو مورو کې هم که نه موږ ته ډېر ټسټونه پکاري، کلسټرول، ټرایګلیسراید، یوریک ایسډ، وایټامین ډي، تایراید، د پوره یو پروفایل د دې وکړه چې دې ته موږ ته پته ولګېږي. علاج د هر څه شي مشکل آسان دی، خو چې ټسټونه وشي مشکله دا ده چې ټسټ یې وکړي چې ډایګنوز شي. او د اپرېشن یې کله کړی دی؟ اپرېشن کله کړو؟ اپرېشن 3-4 کاله وشو میډم. ښه او شوګر او بلډ پریشر خو نشته؟ نه شوګر دې نشته. ها بلډ پریشر یې هم نشته؟
نه بلډ پریشر کله کله تیز شي خو داسې خاص لکه نارمل وي ډېر نه ښځو ته مختصر خبره کوم ته د دې ټیسټونه وکړه خاص کر ویټامین ډي هم ټیسټ کا ویټامین ډي او نور ټول ټیسټونه وکړه هغه ته ایگزیکټیو پروفایل وایي ښه بیا ته ما سره خبرې وکړه او بله دې ولا چې کومه پونده ده که نه میډم پونده دا پونده کې ډاکټر ورته چې هډوکي دا غټېږي پونده هډوکي غټېږي او ډاکټر ورته چې پونده هډوکي غټېږي هغې ته هیل سپرس وایي هغې علاج آسان دی اب زه ته ووایم ښه حاجي هغه راته ووایه به تاسو بند کوئ ښه یوه وړه غوندې دمه اخلو امرین بیا به شوګر خبرې کومه هغې نه پس به بیا رمضان ته زه جواب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو موږ د امرین مور جواب ورکوو د شوګر دپاره نو د میتي دانه او د دارچیني چې دی دا شوګر کنټرول کوي په بدن کې دا به کدو په ترکاري باندې نیمه چمچ واچوئ ما یو ټکي هېر شوی سهار چې ته د دغه اوبه څکې څه نومېږي د خپیانګې والا هغې کې یوه چونډۍ د سونډ پوډر یا د ادرک او رس نیمه چمچ دا پکې ضرور واچوه سهار په نهاره او چې شپې وده کېږي بهترین شی دی د شوګر مریض دپاره دا انسولین ډېر زر کنټرول کوي شوګر هم کنټرول کوي بیا چې د شپې وده کېږي نو یو کپ شوده نیمه چمچ نه کم لږ کورکمان نیمه چمچ نه کم لږ دارچیني پوډر او یوه چونډۍ چې دی هغه سونډ دغه به وخوټ کوئ بیا به یې چاڼ کې چې چاڼ یې کې نو یو چمچ غټه چمچ زیتون تیل پکې مکس کا بیا اوس کا اکثر تاسو به اورېدلي وي چې د دارچیني نه دغه ګرم دی کورکمان ګرم دی او ما اړه سیزي حقیقت دی اړه سیزي کورکمان ګرم بالکل هم نه دی خو کورکمان هضم کولو دپاره موږ ته زیتون تیل آیل پکار دی آیل چې دی د کورکمان چې دی باډي کې ابزارب کوي نو هغه ضرور سره اچوه یو خو شوګر دپاره زیتون ډېر ښه دی او بل دا دی چې زیتون تیل او زیتون هم ډېر ښه دی که د اماراتو والا زما خبرې اوري چې څومره هم زیتون خوړلی شي د شوګر دپاره بهترین شی دی دغه استعمالوئ سبا بېګه ګرځئ او باقي شوګر د دماغي پریشانۍ سره زیاتېږي بېغمه خو یو الله پاک دی خو ښه خبرې په خدای سپاره چې خدای پاک د دې بیمارۍ نه ښه کړي دومه دا ده چې کله کله د خپلې خپې دیوال ته بالکل اوچتې کا دیوال ته ډېره نږدې شه د خپې اوچتې کا چې د سرکولیشن لاندې ځي او بیا چې ښکته کوي چې بیا راځي چې نیوروپیتي زر ته ونه شي شوګر مریض ته د خپو د ګوتې سون کېږي دې ته نیوروپیتي وایي چې دا درته زر ونه شي دا خو د شوګر جواب شه ښه جي او ته هم ویټامین ډي ټیسټ کا د امرین د خپلې مور که هغه کم وي بیا هم شوګر ګردې خرابولو دپاره تیارې ناستې دي بیا د رمضان د مور دپاره د هغې خپې خوږېږي هغه خپې د ملا اپریشن کړی دی ملا په مهرو کې غوښه شوې وه دې ته وایي نیوروفایبروما او ښه یې کړي چې په وخت مې اپریشن وکړو ولې چې که دا په وخت اپریشن ونه کې بیا وروسته که اپریشن هم کې نو نوم نه لاندې دړ چې دی انسان پرې نه پوهېږي په ډکې تشو امتیاز هم نه پوهېږي تاسو ډېر ښه کار کړی چې دا مې کړي دي خو اوس یو کار به بل وکړې چې ستا د خپې هډوکې چې دی اوږدېږي میډیکلي دا هم سرجیکل کیس دی بل علاج یې نشته خو په خوراک کې ډېر اسان علاج دی ته به داسې بوټان واخلې ګورګابۍ چې پخوا به داسې بوټان و سیده هغې ته به ګورګابۍ ویلې دغه شانتې به واخلې یا جوګرز واخله هغې په پوندې کې د ګوډي پیپر واخله او داسې تی یې کا پکې کېږدوه هغې د پاسه ته سرکه واچوه د ورځې لس اته ځله که هغه کاغذ خراب شي بیا لرې که بیا بل واچوه دغه ته اچوه چې ته 15 شل ورځې دغه اچوې بعضې هډوکې که زیات اوږدي نو میاشت هم پرې لګي نو دا رو رو ستا د پوندې موسم چې دي د بره هډوکي ته د سرکې اثرات رسي او هډوکې بیا ورسره شلینګ کېږي دې سره خو به دې ته وایي هیل سپرس دا به انشاءالله خدای پاک ښه کړي خو چې د بل کم تاسو ته تکلیف دی د دې ټیسټونه به ما ته وښیي نو زه به تاسو ته خالي اساني سره جواب درکولی شم خو تر څو چې تاسو نه دي کړي ریګولرلی ته به 6 میاشتې پورې د زیتون تیل کې دغه واچوه انځر الله پاک په دې قسم خوړی و 3 و زیتونه انځر او زیتون نو چې په دې تیلو کې واچوې د فایده یې ډبل شي موږ یو کال اخلو بیا زه بیا همدغه خبره تاسو سره کوم حاجي السلام علیکم څوک چاته نه خبرې کوئ اسد خبرې کوم هریپور نه جی اسد خبرې کوم هریپور نه آصف کوم ځای نه هریپور جی وایا زما د لاست انرژي رینایټس مسله ده جی جی انرژي رینایټس مسله مې د لاست 3 ایئر نه الرجی جی رینایټس ها
او ډېره سوا سخت مطلب لکه پوزې او خولې نه مې اوبه راځي او دا پوزې نه او ایس کې مې سره اوبه راځي او په خولې کې مې خارښ وي او دا سنیزینګ رامن لګېدلی ډېر سوا. ستاسو وزن او عمر څه دی؟ زما وزن 100 دی، عمر زما 25 کاله دی. وزن د 100 دی؟ جی 100 کیلو؟ ته په دوم 100 جی 100 کیلو خو ډېر زیات دی بچو او 25 ایئرز دا ایج دی. تا خپل تایرايډ چیک کړی دی؟ نه جی هغه مې نه چیک کړی. ضرور چیک کا، ویټامین ډي چیک کا، ولې چې د الرجي خو بغیر د دوايانو نه علاج دی. 20 ورځې کورس دا خو بالکل به ته ټیک شې، خو ټولو نه غټه بیماري ستا وزن ده. بل ورځ به د شوګر شي، خدای ما کا بلډ پریشر به دې شي، هارت تکلیف به دې شي، هډوکو تکلیف به دې شي. دومره د بدن د دې پرند دی جوړ چې منونه دې اوچتای. صحیح صحیح ټیک شو. ته خپل ټیسټونه وکړې او د الرجي علاج به زه ته وښیم. ښه جی، مونږ د رمضان ته د دې مور دپاره ویل نو زیتون تیل کې دغه واچوه، ډېر ډونګه ډکه کا د انځرو نه تیل پې واچو چې پکې ډوب شي. نو د هرې ډوډۍ نه 40 منټه مخکې 3 خوره ریګولرلی. دا پرې نږدوئ. دا د ملې دپاره ډېر بهترین شی دی، قبض دپاره بهترین شی دی. همیشه که تاسو خېټې تکلیف وي نو موږ ورته وایي چې دا د خېټې هم علاج دی. چا چې قبض وي، چا چې پایلز وي، چاته چې دغه دی باوسیر وي، دا د هغې هم علاج دی. او چا ملا خوږېږي د هغې هم علاج دی. او چاته چې هډوکو تکلیف وي، جوړونو تکلیف وي، دا د هغې هم علاج دی. دې باندې الله پاک قسم خوړلی دی، د ډېرې زیاتې فایدې دي. تاسو داسې وکړئ، انشاءالله خدای پاک به تاسو ته خیر پېښ کړي. آصف د هریپور نه الرجي دپاره، خو آصف الرجي نه هم زیات الارمینګ خبره ده ستا ویټ ده. او که ته ویټ کمول غواړې نو ته به خپله خوله زیب کې، اوبه به ډېرې څکې. هغه خلک غټېږي چې اوبه نه څکي، ولې چې باډي نه بیا ویسټ نه وځي. اوبه څکلو هم دا طریقه ده چې ته یو ډک ګیلاس چې واخلې نو هغه به چوس چوس کې سپ سپ بس کې. پخوا به خلکو به چې دوپټه په کېږده او څکای. اصل کې موږ بدن ته اوبه نه ځي. او زمونږ لاړه چې ده زمونږ د وزن خاص کر د خېټې کمولو غټه ذریعه ده. نو هغه چې یو ګوټ مونږ سکو ورکوټی غوندی نو یو ډراپ لاړه دننه ځي. نو که تاسو 100 ګوټونه اوس کوئ واړه واړه نو 100 ډراپونه لاړل دننه، تاسو لاړل دننه لاړه خېټې ته، نو دا به څومره ستاسو وزن کموي. دا به د خپله دې سره به د وزن ډېر کم شي. پیدل ضرور ګرځه. اوس به د الرجي ته وښیم. پودینه انټي الرجیک ده. ډېر شی پودینه واخله، ویې شوه په فریج کې کېده به لوښی ډک کا یو جګ. سهار په نهاره یو ګیلاس پودینې اوبه، یوه چونډۍ کلونجي او 20 ګرامه بند ګوبي. بیا ناشتې کې ګنټه پس ناشته وکړه. وربشې دلیه، په هغې باندې بادام، خشخاش، چرمغز، السي، دا ټول شی نه پاس پې واچوه یو چمچ، او پاس پې ګوړه واچوه، شوده پې واچوه، په اوبو کې وخوټ کوه. بیا د غرمې ترکاري کې کدو ترکاری، کچا پیاز، پودینې چټني. خو پودینې چټني کې سپینه زیره، اناردانه، اوږه او ادرک ضرور اچوه. باقي چې څنګه نارمل تاسو جوړوئ هغه به وکئ. شات به واخلې، د هغې پیمانه نشته ده چې څومره زه پکې دارچیني پاوډر واچوم. خو څه لړه لړه بعضې شات نري وي، بعض ټینګې. چې که هغه شات هغې کې پیسټ جوړ شي نو سهار او مازدیګر یو چمچ دا استعمالوه. د شپې چې سملې د کدو اوبه ضرور د پودینې اوبه ضرور څکه. او هسې هم اوبو په ځای ته د پودینې اوبه څکه. د دې غټه نښه دا ده چې یو خو به د الرجي ښه شي، بل رنګ به دې صفا شي. او د شاتو اصلي شات، نقلي شات نن سبا هېڅ پته نه لګي. پیژنګلو دا ده چې که په اخبار هم یو ډراپ ته واچوې نو اخبار بل طرف ته ګوره نو هغه به لوند شوی نه وي. دا سوچه شاتو نښه ده. تاسو دا شروع کړئ. 24 غنټې به خپلې پوزې په ویزلین یا بادام یا زیتون تیل باندې غوړې ساتئ، ځکه چې دا بهیږي، پخیم شي او پرنجي هم راځي. او که موږ په صحیح طریقې سره اودس کولې نو موږ ته به الرجي نه کېدی، ځکه چې خولې نه پس بیا پوزې ور راځي. چې پوزه وینځئ، پوزه الرجي نه سړی بچ کوي. خیره خبرې به بیا وکړو. خو الرجي د بنیادي د صحت بنیادي کمزوري نښه ده. په دې موسم کې چې څومره هم ته میټۍ خوړلی شئ ته هغه استعمالوه او هغه خوره. کجوره او میټه دا دواړه ډېر، او د دې اوس موسم هم دی، دغه دواړه خوره چې تا ته طاقت میلاو شي او ته ټیک شئ. 20 ورځې پس هر څه بند کا، صرف شات او دارچیني پاوډر سهار او مازدیګر یو چمچ خوره. انشاءالله ته به ما ته دعا کوې او ته به ټیک شئ.
او یو خبره وزن کمیدو دپاره ته خپل تایرايډ ضرور چیک کا چېرته هغې کې څه دغه نه وي الټراساونډ چې وکړي که فیټي لیور وي نو وزن نه کمیږي ځکه چې د انسان میټابولیک ریټ ډېر سلو شي. اوس زو یو وړه غوندې دمه اخلو بیا راځو بیا به تاسو سره خبرې کوو. یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایو خیبر موږ د خیبر په سهار دومره خوله عادت شوې ده د خیبر په مازدیګر کې کال به واخلو بیا تاسو سره خبرې کوو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه چل ده؟ څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ زه به کویټ نه خبرې کوم سمینا. کویټ نه سمینا وایه. ډاکټر صاحب مو داسې 15 کاله شو مو بچي نشته دي. بچي دې نشته؟ جی. تا خپل ټیسټونه او علاج کړی دی؟ جی علاج مو ډېر کړی ټیسټونه مې کړي سړي والا مې کړي دي. بچو دا د ټلیفون خبره نه ده. لس کالو علاج په ټلیفون باندې لاس نه 15 کاله شو. 15 یا لس که نه په ټلیفون باندې داسې خبرې چا د پردې خبرې چې زه او ته دواړه موږ نه شو کولی. که کله تاسو ته آرمي کې خو نه یئ تاسو؟ جی آرمي کې خو نه یئ؟ نه ځکه چې اکثر کویټ کې زیاته آرمي والا دي. نه چې که کله هم تاسو ته پېښور ته یا اسلام آباد ته راتللو نو بیا به د دواړه پوره پروفایل ټیسټونه یې هغې نه پس به موږ ته معلومات کېږي چې وجه څه ده. خو ته یو شی معلوم که هلته ټیوب ټیسټ وکړه ټیوب ټیسټ. ښه هغه مې کړه ده هغه کلیر ده. ټیک ده؟ جی که ټیک وي بیا هم مشکله نه ده. ښه هغې نه پس به بیا خبرې کوو. ښه ډاکټر صاحب یوه بله مسله ده. جی یوه بله مسله ده ما دا چې ښځې بیماري نه ده. څه شی؟ ښځې بیماري چې وي پیریډ. بیا ووایه څه شي بیماري؟ پیریډ چې دي پیریډز. ښه خو مین مسله خو دا د هارمونز د ټیک نه دي که نه؟ دا مې پوره میاشت ترسي یعنی بندیږي نه. نو ټولو نه غټه وجه دا ده که نه ډاکټر درته سپریمولیوټ ان یا بل ډیان 35 هم دې درکړي؟ نه ټرازمین ګولۍ کړې وه چې دا چې وخورې دې سبا بند شي. ته څه شی درکړي وي؟ ټرانزمین. جی ټرانزمین که خورې او که ته نارنج خورې یو شی دی دواړو سره بندېږي. ښه اچھا خو بچو ستا الټراساونډ او ټیسټونه ډېر ضروري دي. جی ټیک شوه؟ صحیح ده. اوکې الله په امان شه. ډېر ماته تکلیف کېږي چې دومره لرې نه څوک فون وکړي او بیا زه خبرې کولی شم. خو بعضې داسې خبرې وي چې انسان انیار نه شي کولی او چې خدای پاک خوښه یې معجزه هم کېږي. الله پاک دې تا ته هغه وکړي چې خیر یې پکې او تا ته دې خدای پاک معجزه وکړي تا دې خدای پاک ټیک کړي. خو چې څو پورې دا سیمټمز دي دا ډېره مشکله ده. او چاته هم چې دغه کېږي بلیډینګ کېږي او وخت ضرورت نه زیات وي او بې وخته وي نو ډاکټر ورته ټرانزمین کیپسول لیکي. ټرانزمین کیپسول او دا نارنج دا تقریبا یو شی دی. نارنج باندې لږ مالګه واچوه د مالټې غوندې وخوره بلیډینګ بند شي ورسره او خدای پاک دې روغه جوړه کړه. ښه جي موږ په دې دغه سره خبرې کولې رمضان سره نه آصف سره چې هغه الرجي ده. کال به واخلو بیا خبرې کوو. السلام علیکم. څوک چېرته نه؟ وعلیکم السلام جی. جی څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ جی موږ په واټ شکردرې نه خبرې کوو. جی موږ په واټ شکردرې نه خبرې کوو. جی وایه ستاسو نوم څه دی؟ مو نوم سیف الله دی. سیف الله؟ جی ما سیف الله نوم دی. جی سیف الله وایه. جی ما د نوم باندې پوسټ نه یوه غوټۍ باندې دا خو درد مړ نه کوي. ها د ستاسو عمر او وزن څه دی؟ مو عمر 47 سال وزن مو دا 72 کیلو ده. ها او دا کله نه ده دا غوټه؟ د شپې اوه میاشتې شلي. ها او چې که ته په نوم ګوته کېږدې هغه غوټه خوځېږي راخوځېږي؟ نه خوځېږي نه بس داسې پسته متې کله سخته. او ډاکټر ته دې ښودلې ده؟ نه ډاکټر ته به نه ده ښودلې اوسه پورې. ډاکټر ته ضرور وښیه ولې چې دا مونږ کتلی نه فزیکلي نو پته راته نه لګي خو داسې شی به درته وښیم چې دا غټېږي نه. ټیک شوه؟ بلډ پریشر یا شوګر داسې خو دې څه نشته؟ نه هېڅ نشته دي. ښه ټیک شوله تاسو فون بند کړئ. ښه ټیک شو. اسلام وعلیکم السلام. نشته. ښه جي دې غوټې دپاره سهار په نهاره 2 غټې چمچې پیاز اوبه اوس کا بیا پسې شلتالو یا سیب څه شی وخوره. ضروري نه ده خو چې خولې خوند دې بدل شي. بیا 1 غنټې پس ناشته وکړه.
چې شپې اوده کېږي په شیدو کې کورکمان، دارچیني پاوډر او سونډ دا د نیمه چمچ نه لږ کم واچه او یې خوټ کوه. چې چاڼې کې به یو چمچ پکې زیتون تیل واچوه، دا سکه د هره شپه سکه. اول خو خدای کې چې دا ورسره میلټ شي، که میلټ نم شي نو دا به غټېږي به نه. خو ډاکټر ته هم ځان هسې وښایه ځکه چې فزیکلي ما لیدلی نه خو خوراک په ذریعه دغه علاج دی. ښه جي سیف الله ته خو جواب میلاو شو، خو د آصف د وزن دپاره آصف ته به داسې چالو کې چې د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو چمچ سیب سرکه او یو ګیلاس اوبو کې اوبه به کله هم یخې نه څکې. سهار یې که غرمه یې که ماښام یې که په نهاره یې که په ماړه یې ته به یخې اوبه بلکل هم نه څکې. یخې اوبه هم خېټه هم غټه وي او هغې سره تند هم نه ماتېږي، بلکې زموږ بدن ټمپریچر او د اوبو ټمپریچر ډېر فرق وي، نو چې एकदम بدن ته رسي نو بدن ته زور ورکوي. خو موږ پښتانه ټول چې ګیلاسو پورې خولې شوي نه دي ما یخې اوبه څکو. ګرمې اوبه لسکلی نه شو او نه مې خوښې دي، خو د ګرمې اوبه صحت ته ډېرې ښې دي. یو خو غټوالی نه راځي او بل بدن ټمپریچر چې برابر وي هغه چربي هم میلټ کوي. اوبه به په چوس چوس کې څکې او په کلار کلار به څکې چې څومره هم ډېرې ته اوبه وڅکې او څومره ته وګرځې او څومره ته امتیاز وکړې، دا د وزن کموي. د وزن ته بهترینه سبزي چې دا هغه کدو دی او یو موټی شنه دڼیا یو ګیلاس شمله کې بلینډ کوه، دا د هره ورځ یو ګیلاس کا. خلک وایي چې دا خو سړو ته دڼیان ده، دا بالکل غلط دي. او چې چا په د خپو کې دا وایي نه چې د خپې مې درد وکړي یا کرمپس انګلیش کې ورته کرمپس وایي هغه وي، هغه هم د دې سره ښه شي. څومره اسانه خبره ده. غنمو ډوډۍ ډېره کمه کا. غوړ او میده د بیکري او میټایي دا خو بالکل مه خوره، قدرتي خواږه خوړلی شي. انشاءالله چې که دا ته شروع کړو وزن به دې هم کم شي، الرجي به دې هم ټیک شي او دې سره قوت مدافعت هم زیاتېږي. هلو السلام علیکم، څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ هلو سوري بیا تاسو کوشش وکئ. هلو السلام علیکم، څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ زه پېښور نه خبرې کوم جي. پېښور نه څوک خبرې کوئ؟ پېښور نه خبرې کوم جي. جی جی څوک خبرې کوئ پېښور نه؟ صاحب ګل خبرې کوم. سید ګل جی وایا. صاحب ګل ها جی ما ویل شوګر مې دی که نه جي، شوګر را یو کال وشو شوګر مې راغلی دی. عمر او وزن دې څه دی؟ 75 سال دی. 75 سال نہیں 75 د عمر دی جی. او وزن دې څومره دی؟ نه جی 75 نه ساري داسې 2 دی او 75 مې کیلو وزن دی. ښه ښه او د وزن د دغه د شوګر د کله نه دی؟ دا جی د بس یو کال بس وشو. او شوګر دپاره څه خورئ؟ داسې شنې ګولۍ دي هغه شنه پلتره. ډاکټر درته لیکلي دي؟ جی ډاکټر راته لیکلی دی هسپتال کې. ښه جی نو هغه خورم نو خو بس بعضې وخت کې دا پرون مروټ وکړو داسې لږ سیوا شي نو کله کله. تا د وینې ټیسټ که درته نږدې ته ما ته ویلی شئ؟ د وینې ټیسټ او نه هغه شوګر دی خو هر ټیسټ کې کومه نو. شوګر د په نهار او په مړه څومره یي؟ په مړه خو نه کوم په دغه کوم کله دا پیره صرف زیات دی، په بل وخت مې کړی 180 په نهاره باندې؟ جی. اوه دا خو ډېر زیات دی. او د شپې ډوډۍ څه وخت خورئ؟ جی د شپې ډوډۍ څه وخت خورئ؟ ماښام مونځ چې وکړم راشم وخورم. ډوډۍ نه پس بیا ګرځئ؟ بس مانځلی لاړ شم او لږه خوا دې خوا بس نور نه ده. ها دا هم ډېره ده که نه چې جومات ته ځئ او راځئ او لږه وختي روټۍ خورئ، دا خو ښه خبره ده. جی عزیزه د اوس زما نومړی چې کوم ټلیفون کال و که نه په شوګر باندې و او ما هغه ته ډېرې اوږدې خبرې کړي دي. زموږ دا ریپیټ پروګرام چې دی دا د سهار 7 بجې هم ریپیټ کېږي او بیا د غرمې 2:30 بجې هم ریپیټ کېږي. دا ته ضرور وګوره او بیا هغې نه هغه نسخې ټولې ولیکه. بیا 2 هفتې پس ته بیا موږ ته فون وکړه چې ته څنګه یې. انشاءالله خدای به خیر کوي. ټیک شوه؟ هلو جی السلام علیکم، څوک چېرته نه خبرې کوئ؟
منګه د سوابۍ نه خبرې کوو سرحد خبرې کوم سبابۍ د سوابۍ نه څوک خبرې کوي سرحد سرحد واو ها وای دا څنګه چې زما دا وجود نه دی زما دا وجود چې کوم دی نو چې په ما باندې یخې یخې خولې ولګي که نه داسې خولې شم هوا را باندې ولګي نو زه بس هغه شم په ګرېدو شم په ژمي کې ګرېږم که فرج له داسې لاس وړم نو زه ګرېږم ټول وجود چې وډامبم نو اور راپورې ونښلي اور راپورې عمر او وزن دې څومره دی عمر مې دغه د 55 دی او وزن چې مې کړی 80 دی 80 کیلو دی ها دا کله نه دا تکلیف دی درته د دې تکلیف زما ډېر وخت وشو خو ما داسې نور علاج کوو هغې سره چې کوم دی زه لکه خشیر مې زه پوهېږم نه چې کومې دوايي سره خشیر ما د مثانې زخم دی زما د مثانې زخم دی نو زه د مثانې دپاره چې کوم دی که نه مونورال ګولۍ چې کوم دي نو زه هغه خورم نو دا به ته تر څو پورې خورې ګولۍ نه دا به څو پورې خورې دا ما ته د شفاق ډاکټر ایاز چې کوم دی ما ته نه خو صحیح ده خو ریګولر خو نه دي خوړل پکار که نه نه ریګولر نه یو کونه مې اچولې ده یو کونه مې اچولې ده خو د مثانې د زخم را دم سره وکړ مثانې مې زخم دی او دغه د ګرېدو دغه مې دی او شوګر مې ورسره هم دی شوګر مې هم دی ټول نه ظالم شیخ او شوګر دی که نه بیبي شوګر مې 180 کې دی او 125 په نهارۍ په نهاره باندې نه ما غرض کړی په مړه باندې مې کړی 180 اول 6.4 په شفاق چې مې کړی 6.4 او 7.4 ته تللی دی دا نه شوګر په نهاره څومره وي په نهاره باندې په نهاره باندې مې اړو پوهېږم نه خو همدغه مې 180 سهار ته تللی زموږ پاک نه 180 خو په مړه دی که نه په مړه باندې دی ځکه چې 160 پورې خو ټیک دی 180 بیا هم دومره زیات نه دی خو بیا هم دی خو دی که نه خو چې په مړه چې په نهاره یې بیا موږ ته صحیح اندازه وشي ګلوکوفیج ګولۍ ګلوکوفیج خورئ ښه ګلوکوفیج خورم 500 ګرامه او د دې مثانې دپاره چې کوم د امتیاز را نرخي د مثانې زخم دپاره سولیپین ګولۍ داسې کله کېږي چې تا د امتیاز کنټرول نه وځي باتروم ته چې ځې بیا بلمازه شئ نه که نه داسې به کېدلو نو ډاکټر صاحب داسې چل دی چې اوس لکه هغه سولیپین ګولۍ خورم که نه سولیپین دی سولیپین هغه خورم هغې سره مې د امتیازو کنټرول لږ راغلی دی او د شوګر د څومره موده شوه د شوګر خو مې یو 3 کاله وشو اج د تلم چې اج نه رالم اج راته لګېدلم ښه جواب در کوم خپل ویټامین ډي د کتلي څومره دي خپل ویټامین ډي چې مې کتېدلی و د ویټامین ډي ګولۍ نه دي سنیویټ ګولۍ خورم نه ریګولر به نه خورې هغه چې څلور وخورې بیا ټیسټ وکړه اوس مې که نه 3 مې خوړلي دي 3 مې خوړلي په هفته کې یوه په هفته کې د یوه خوړلې ده ښه جي کټ شه ویورز موږ په یوې وړې غوندې دمې ته روان یو بیا راځو تاسو سره به خبرې کوو یو ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو موږ سره د ثوابۍ نه سرحد خبرې کولې چې هغې ته شوګر هم دی په مثانې کې هم زخم دی سرحد ما په شوګر باندې اول کال د شوګر والو د مردان نامرین په هغې باندې مې ډېرې اوږدې خبرې کړي دي زموږ د پروګرام ریپیټ کېږي سهار 9 بجې او بیا د غرمې یعنی په سباله نن نه په سباله او بیا د غرمې 2:30 بجې دا ته ضرور وګوره او پین او پیپر ځان سره کېږده دا ټول ولیکه چې ما څه ویلي دي د شوګر دپاره ډېرې اوږدې خبرې دي هغه به تر دغه کې او مثانې زخم دپاره وربشې نه بهترین شی بل نشته دی هغې طریقه دا ده چې یو کپ وربشې 3 جګه اوبه 3 انچ ادرک یو چمچ دالچینی پوډر دا به دومره وخوټ کوي چې 2 جګه پاتې شي بیا یې چاڼکه کېږدوه په هغې کې 4 چمچ اپل سایډر وینیګر خو د اپل سایډر وینیګر د بریک والا اخلئ بریک خو چې په هغې لیکلي دي ارګینک او که هغه نه وي نو 8 پکې نیمبوان نچوړ کا دا په ټوله ورځ کې ته ختم کا دې سره شوګر هم ډېر فرق کوي ځکه چې دا وربشه چې دا د دې دلیا او د دې اوبه دا شوګر دپاره ډېره ښې دي او دغه د مثانې دپاره خو بهترین شی دی که چا میتیازې سوځي که چا ته خارښ پکې کېږي که چا په مثانې کې زخم وي که څوک بار بار باتروم ته ځي نو 8 ورځې او وزن هم ورسره کمیږي چې چا وزن کم وي هغوی د بیا پکې نیمبو نه اچوي دا ته 8 ورځې وکړه دې نښه به دی چې تا ته به بېتحاشه میتیازې درځي د زخم نه جراثیم ختمولو بله لار نشته چې پریشر باندې په دې باندې اوبه ورشي او تا د بدن نه وځي دغه اوس که تا د همیشه دپاره به ستا
د مثانې زخم ختم شي ان شاء الله. او شوګر د پاره تاسو په دې ریپیټ پروګرام کې وګورئ، ما ډېر په تفصیل خبرې کړې دي او که دا فالو کوي نو ان شاء الله تعالی چې ډاکټر به په تاسو باندې ګلوکوفیج هم کمایي. غوسه بالکل مه کوئ. شوګر مریض چې غوسه څومره نه کوي دومره شوګر کنټرول وي. هلو السلام علیکم. څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ وعلیکم السلام. جی گلبرگ نه. جی گلبرگ نه. پېښور نه؟ جی 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 وایا. جی زما دا لږ تکلیف کېږي، خپې لاسونه زما داسې دغه شي که نه چې ویده شمه هغه میږي میږي شي. ها عمر او وزن دې څه دی؟ عمر مې 28 کاله دی او وزن مې زیات دی. اوس خو مې نه دی چیک کړی خو زیات دی. غټه یې؟ جی جی. نو تقریبا څومره به زیات وي؟ 80 کیلو یې 80 کیلو به وي څومره به وي؟ بس داسې کې به یې 80 کې به چلي داسې 80 کې. ها او واده کړی که نه؟ ماشومان هم نشته او بس معدې زخم دی او خپې لاسونه زما چې کېنم میږي شي چې ویده شم هغه لاسونه خپې میږي کېږي زما. د خپې لاسونه خو به د انشاءالله ټیک شي، خو باقي د ټیسټونو وال خبرې چې ټیسټونه وکړي ما سره خبرې وکړه، خو هغه کې وایټامین ډي ضرور چیک کړه چې څومره دی. ښه ټیسټ لازمي کوئ. که ډېره غریبه شی قرض واخله خو ټیسټ کوه، ولې چې ټیسټ هغه فایده انسان ته رسوي چې بیماري ډایګنوز شي چې تا ته څه چل دی. ټیک شوه؟ او د خپې لاسونه به د نوسون کېږي، هغې دپاره درته ښایم. او ماشومانو علاج هم په ټلیفون نه کېږي. ټیک شوه؟ میاشتې بیماري دې څنګه ده؟ بس صحیح ده. ټیک شوه جواب درکوو. ښه ویورز یاد لرئ چې زمونږ کله لاس پې سون کېږي یا میږي میږي کېږي یا اوده کېږي یا د زړه درزېږي او خوله دې وچېږي یا کله کله انسان وایي زما د سترګې ګنده دي دا د چل کوي، هغه ګنده نه خو هغه سترګو باندې پریشر یې. نو د دې مطلب دی چې تاسو کولیسټرول ټرایګلیسراید دا سیوا شوي دي. دا د کمېدو دپاره سهار په نهاره باندې 2 غټې چمچې پیازو اوبه وڅښه. دا وزن هم کوي خو دا وینه هم نری کوي او باډي هم ډیټاکس کوي. ډېرې فایدې دي دی. څکل یې مشکل کار دی خو دومره مشکل نه دی. زړه ورسره سم شي، خېټه ورسره ننوځي. هغې طریقه دا ده چې پیاز به په لنګرۍ کې وټکوئ او بیا به یې نچوړ کې او بیا به اوس کې بیا پسې لږ شلتالو وخوره چې خولې خوند دې بدل شي. خو ته وایې چې ما په معده کې زخم دی، چاته په معده کې زخم یې ادا نه شي کولی. معدې زخم دا نښه ده چې سهار ته په نهاره راپاسې ستا دغه ځای خوږېږي، دا معده دغه ځای کې ده درد کوي. 2 قسمه له درد وي، یو د ډوډۍ نه پس وي او یو په خالي خېټه وي. چې په خالي خېټه وي هغې ته معدې زخم وایي، هغې ته وایي پیپټیک السر. او بعضو په مړه باندې درد کېږي، هغې ته وایي ګیسټریک السر. ګیسټریک السر خو اوبو د کمي د وجې نه زیات کېږي. او چې مونږ سبزیانې نن سبا د وږو موسم دی چې څومره هم ته د وږې خوړلی شي دغه خوره، هغه ایښېدلې وږي وي لا په دغه باندې پاخه خو هغه خوره، هغې سره بیا دا درد به ختم شي. او انځر د غرمې او د شپې ډوډۍ نه 1 غنټه مخکې 3 وخوره. ته 1 هفته وکړه ستا ګیسټریک السر به ټیک شي. او که په نهاره باندې چاته درد دي هغې ته پیپټیک السر وایي. ته لا بیا پیاز اوبه نه شې څکلی. 1 هفته صرف داسې وکړه چې وریجې وایشه او هغې نه اوبه وباسه او فریج کې کېږده. سهار په نهاره 1 کپ وریجې اوبه او 1 چمچ ملټي پاوډر. د ملټي داسې لرې وړه وړې غوندې لرګې وي او پخوا باندې میندو بچو ته ورکوي چې مری به یې خرابه ټوخی به دا صرف 1 هفته وکړه په نهاره باندې دا وڅښه. تا به بالکل زخم ټیک شي. چې دا ټیک شي هغې نه پس بیا د پیازو اوبه شروع کړه او پیازو اوبه شروع کړه او د غرمې 1 موټې شنه دانیا 1 ګیلاس شمله کې بلینډ کوه دغه څښه. داسې مریضانو لاس پې تلیم سوځېږي او سون کېږي چې کله سوی او د سون کېدل ختم شي بیا پرېږده بس ټیک به شي انشاءالله. السلام علیکم. څوک چېرته نه خبرې کوئ؟ سوری میں نا اردو بولتا ہوں یا پنجابی؟ ہاں جی اب جس زبان میں بھی بولیں آپ کو آزادی. آپ کو فرمائیے. میں نے ابھی ٹیلی ویژن لگایا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دی. میرے بیٹے کا نا
मेरे बेटे का पैदाइशी तौर पर नैरोजेनिक ब्लैडर का मसला है। क्या चीज़ है? आप आस्ते ज़रा बोलिए। वो कंजेनिटल प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? नैरोजेनिक ब्लैडर का मसला है, उसका यूरिन वगैरह कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, तो हम उसको पैम्पर इस्तेमाल करते हैं। बेटे की उम्र है तकरीबन 8 साल। अभी उसकी थोड़ी सी दर्द वगैरह हो रही थी मसाने में, और जो पेशाब वाली नोनी है उसमें दर्द वगैरह हो रही आया, इसके लिए आप क्या तजवीज़ फरमाएंगे? और ये जो नैरोजेनिक ब्लैडर का मसला है इसके लिए क्या आपकी तरफ से इसके लिए तो हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो मैंने अभी उसका टेस्ट कराया था, यूरिन का टेस्ट कराया था, उसमें पस सेल आ रहे थे 20 से 25। ओ, ये तो बहुत ज़्यादा है, 20 से 25। और एक फिर हम उसको एक सिरप देते हैं, फोसन सिरप देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल हो जाता है। नहीं, पस जो है ना वो तो इन्फेक्शन है ना, वो तो नहीं होना चाहिए। वो ये जो फोसन सिरप मैंने बताया है, ये इससे कंट्रोल हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो अभी कल्चर टेस्ट में उसकी जो ग्रोथ 0 आई है। अच्छा, तो आया बच्चे को तकलीफ थी, तो आया कोई तजवीज़ फरमा दे, कोई मेहरबानी फरमा दे, कोई एक सेकंड, मेरा जवाब पहले सुने, मेरी बात पहले सुने ताकि मैं समझ जाऊं। ये बच्चा दिन को ज़्यादा पेशाब इसकी फ्लो होती है या रात को? गुजारिश है, इसका पैम्पर इसकी मम्मा पहना कर रखती है हर वक्त, और इसका ये है कि पैम्पर से ही गालबन ये रात को करता है ज़्यादा। अच्छा, सुबह के वक्त इतना नहीं है। तो ये पता नहीं चलता कि रात को ज़्यादा करते या दिन को ज़्यादा करता है? यही आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, और ये बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं है? नहीं, जिद्दी वगैरह नहीं है। ज़िद्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इनका विटामिन डी कितना है? सॉरी, विटामिन डी कितना है? विटामिन इसके ठीक है। आई टेस्ट वगैरह हम गायब कराते रहते हैं, तो ये फिर ऐसे है। अच्छा, क्योंकि जो कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है मेडिकली उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर दवाई देता है कि इसका यूरिन का। और पानी कितना पीता है? पानी माशाल्लाह ठीक ठाक पीता है। पानी तो बात हम रोकते रहते हैं कि पानी इतना ना पियो। और खेलता कूदता है, बाकी बुखार वगैरह तो नहीं होता? हाँ, नहीं, अल्लाह पाक का करम है, बुखार वगैरह और खाता पीता भी सही है? हाँ जी, माशाल्लाह खाता पीता भी। आपने इनका कभी थायराइड का टेस्ट करवाया? थायराइड का नहीं, वो टेस्टिंग का हम दूसरे टेस्ट कराते रहते हैं इसके ना। नहीं, थायराइड जो है ना वो हमारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपने वो ज़रूर करना है। थायराइड प्रोफाइल आपने इसकी ज़रूर करनी है, ठीक है? मैं वैसे अभी इमरजेंसी में आपको बता देती हूँ, बाकी बातें फिर आप टेस्ट के बाद करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात सुन, आपका नाम क्या है? मेरा इम्तियाज अहमद है। इम्तियाज अहमद। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम मोहम्मद हमजा है। मोहम्मद हमजा, जनाब। ठीक है, मैं अभी जवाब देती हूँ, आप बंद कर लीजिए। इम्तियाज़ भाई, अफसोस से कहती हूँ कंजेनिटल जो प्रॉब्लम होता है उसका इलाज सिरे से होता ही नहीं है, क्योंकि ये माँ के पेट से ऐसे निकला होता है जो कुदरत ने उसका जो निज़ाम बनाया है। तो इंसान में इतनी ताकत नहीं है, इंसान को खुदा ने इतना वो नहीं दिया है कि वो कुदरत की किसी चीज़ को भी तब्दील कर सके। हाँ, लेकिन इंसान कोशिश करे तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। आप इनका पूरा ब्लड प्रोफाइल, इनका थायराइड का, इनका विटामिन डी का, ये अगले बुध को आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और जब तक ये नहीं है, सबसे पहले तो इसका यूरिन का इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन तो जिसको भी यूरिन का ज़्यादा हो जाए तो उससे वैसे भी इंसान पेशाब कंट्रोल से निकल जाता है, और ये बच्चा तो उसको तो कंजेनिटल प्रॉब्लम है। तो आपने ये करना है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। 1 कप जौ, 3 जग पानी, 3 डंडी कद्दू, 3 इंच अदरक, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये उबाल लें। ये इन्फेक्शन के लिए है। जब ये 1.5 जग रह जाए तो सारा दिन में 1.5 जग इसको पिलाएं, और उसकी अम्मी को कहे बार बार इसका पैम्पर चेंज करें, क्योंकि उससे पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है। बढ़ाना तो इसलिए है कि इनके और कोई रास्ता नहीं है सिवाय पानी के कि इन प्रेशर से जाए और इनका मसाना साफ़ हो जाए। उसके बाद इसका पानी कम कर लेंगे, क्योंकि वो तो धुल गया, वो निकल गया। अब कंट्रोल के ऊपर आते हैं। मसाने को ताकत देता है खुराक में बंद गोभी और कचालू पेड़ा। पहले बचपन में हम स्कूलों के आगे पड़े होते थे, वो खाते थे, या अरवी, इसका सालन दें। और ड्राई फ्रूट में आपने तिल देने हैं। तिल में कैल्शियम भी है और मसाने को भी ताकत देता है। उसको लड्डू बना दे तिल के, किसी तरीके से भी इनके अंदर तिल जाए। और रात के खाने में चावल और दही बिल्कुल भी नहीं देना। मगरिब के बाद इनका खाना पीना बंद कर दें। बाकी आप मुझे टेस्ट बताएंगे तो मैं उसके मुताबिक बताऊंगी। लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देना। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। लेडरप्लेक्स सिरप पिलाना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है। बाकी जब आपके टेस्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, ऐसी बीमारी खुदा ने नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। अल्लाह ताला आपके बच्चे को भी शफा दे।
ایسے بچوں کا سن کے مجھے خود بھی دکھ ہوتا ہے اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پروگرام ہر زبان والے لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ آزادی ہے اپنے ہمارے جو ٹی وی کے جو مالک ہیں جو بڑے ہیں کسی بھی زبان میں آپ کو کوئی بھی پوچھے ہم اس زبان میں ان کو جواب دینے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. سو کو چلتا نہ خبرې کوئ؟ السلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه یې؟ خیر دی؟ الحمدلله. سو کو چلتا نہ خبرې کوئ؟ زه سبحان خبرې کوم دوبۍ نه. څوک؟ سبحان خبرې کوم. سبحان وایا. جی زما لور ده د اته کال اووم کال روان دی. څه چلی دی؟ هغه د تشې میچیازې کوي، لکه د شپې 2 ورځې ټیکي یا په 3 ورځ داسې میچیازې کوي. کټ کې میتیازې کوي؟ او جی او هیڅ مشکل نه دی، زه جواب در کوم. ښه ٹھیک شو جی. او لور د کوم ځای کې ده؟ پاکستان کې ده که دبۍ کې ده؟ پاکستان کې ده. پاکستان کې ده جی. افغانستان کې ده؟ نه نه پاکستان کې ده جی. ښه بیغمه شه، زه جواب در کوم. ښه اووم کال روان دی، صحت نه ماشاءالله برابر ده، لکه نارمل ده. خو بس دغه مسئله ده لکه ما ډېرو زوګونو کې وم، خو دغه وختي ته ورسېږي 2-3 ورځې بس دی کې مور ته 2 هفته تکلیف په کار دی، انشاءالله دا به ټیک شي. ته غم مه کوه. ښه زه جواب در کوم، ته ټلیفون بند کا. ٹھیک شو جی، مهرباني. سبحان رور ټلیفون کړی دی، لوري دی 7 کالو ده او کټ کې میتیازې کوي. بعضې ماشومان کوي او یو عمر حد پورې کوي، بیا خپله ټیک هم شي. خو دا دی چې دومره ماشوم غټ شي، کور کې مور ته هم تکلیف وي، کټ هم هر څه هم د وړو میتیازو بي هم ډېر تکلیف وي. صرف 2 هفتې به یې مور تکلیف کوي. هغه څنګه؟ یو خو ماښام نه پس به په دې باندې خوراک څښاک بند کړي او د شپې ډوډۍ کې ماستو وریجې به بلکل هم نه ورکوي، خو د ماښام نه پس هر څه په بند. بیا چې دا اوده شي د شپې 2 ځله الارم به لګوئ، بیا به جنۍ سمه ویښه کوي. دا نه چې خوب کې باتروم ته بوځي، چې ویښه شي او ته راشه میتیازې وکړه. که دې ته نه ورځي مور ته وایي چې اوبه پرې توی کړه، دې نه وباسئ. 2 ځله چې دا د شپې پاسي او د ورځې ولا تاسو په خوراک کې بند ګوبي او کچالان او ترکاري دغه ولا زیاته ورکوي، دا مثانې ته طاقت ورکوي. کونځلې چې څومره ډېرې پرې خوړی شي، که تورې وي که سپینې، که لډوان ته جوړ کړي، که ریوړی وي که څنګه وي، دغه د ډېرې پرې خوري، دغه میتیازې کنټرول کوي. خو د شپې د 2 ځله چې پاسېدل دي دا د دې بلډر به ټیکي او بیا به دا میتیازې نه کوي انشاءالله. صرف 15 ورځو خبره ده چې دا ټیک شي. بیا ما ته هم دعا کوئ. دې سره ډېر ماشومان ښه شوي دي. تاسو والدین خدای ښه کړي، خو د خپلو ماشومانو لږ ټسټونه وکړئ، د بلډ هم او د وینې هم او وایټامین ډي هم وګورئ چې که دا کمي بیا به زر کنټرول پې نه راځي، ځکه چې مثانې او ګردې وایټامین ډي ډېر زیات کار کوي، چې که دا لږ هم کمي نو بیا مشکله ده. الله پاک به یې جوړه کړي انشاءالله. پته راته ونه لګېده او زمونږ وخت په ختمېدو شو. بس تاسو ته یو ریکویسټ دی، ستاسو ډېرې دعاګانو موږ ته ضرورت دی او موږ هم د عبادت په شانتې تاسو ته جوابونه درکوو. په دې کې دا زموږ اخلاص دی، خو ستاسو دعاګانې موږ ته ډېرې پکار دي. بل شروع ورځې پورې که زندګي مهلت راکړه بیا به راځو تاسو سره به خبرې کوو. هغه وخت پورې الله په امان شي. السلام علیکم.